وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صدق الله العظيم. الله جل جلاله أما نواله پمخش آیت کریمہ سے دی نور متعلق ذکر فرمی و بیا رب العالمین جل جلاله و اما نواله دی نور پدمن سے داو فرمید چی دا دی رب العالمین جل جلاله و اما نواله نور چی دا یهد اللہ لنوره من یشاء. دی نور منا خطو سی پرزندلی و پارین ابلخ دے چې نور دغه تویل شي چې په خپل لید شي او د په ذریعہ باندې بل شاجوته شي بل شالید شي دغه ته نور ویل شي. نو رب العالمین او فرمایي چې دغه نور په ذریعہ سره د هدایت کوم هغه چاته چې چاته مې خوښي خدای دې مې رته ستا د هدایت نصیب. ایس رب العالمین جل جلاله و اما نواله چې چاته د خوښي او چاته هدایت کوي دیغه ہدایت من دین کے کسونے رب العالمین سا علامات ذکر کئی. رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ پدغد شیوہ علامات دا ذکر کئی چی فی بیوت اذن اللہ. آغا کسون چکی میں کسونے تا رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ ہدایت کی دغا کسون یسبح فی بیوت اذن اللہ. گوری نخوی لحظ سرا دوغیش دمنا اسی فٹکی جنا چسے پر یسبحو لفظ دے اتر یستلا نہیں. نو رب العالمین فرمائی چھ آغا کسون چکی میں کسون تا رب العالمین دے ہدایت خوش شی دا آغا کسون دی چھ دوی دے رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ پکیرش ہے دے رب العالمین تسبیح بیانی. دے رب العالمین دے کیرین مراد دادے کا جمعتی نہ دی. اس رب العالمین فرمائی اذن اللہ ان ترفع. رب العالمین دا حکم کڑا دا چھ دا دے اللہ رب العالمین کیرین تو سے اچات کیے. ان ترفع سمنا چھ تو سے اچات کیے پداشی دی جماعت جڑول دی جماعت امارات دی جماعت تعمیر دی جماعت خوبصورتی سلولا صفوی دا شینا پر شروع غلی دی و دی جماعت اصلی عبدول چی دی دا دی اللہ رب العالمین پہ عبادت سرا دی. دغه رنگی چی ہر حق شیوی چی دی رب العالمین پہ عبادت سے خلال ارسی آغا شیو پہ جماعت سے گناہ دا. لکه جناب ربی کریم علیہ السلام پخپلا چې د کیم سړی د خلینا د پیوز یا د ایجه بیوی تدا بیو نبی کریم علیہ السلام دا سړی په جماعت سے نه پرېږدو. ودا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو ځل په مسجد نبوی سے د یو سړی د خلینا د پیوده یا دیجه بیت جناب ربی کریم علیہ السلام دا سڑی باقاعدہ دی جماعت نو یستد چی توی جماعت تا نرسی. دیغ حدیث نای و مسئلہ علماء داری استلی دو چی یو سڑی داتی دا چاہ داتی قدرتی ماراد بندی مبتلا دا اللہ پاک تمیرو تو تدنیو سی تی چی دا آغا دی وجنا بدبوی سی قدرتی ماراد دا گوری ایجه یا پیوز خطو کزدان خورلی دی و یو داسې مراد ده چې ته د رب العالمین د طرف نه په مبتلا شوی لکه یو نیم سړی ده
چې داغه بود دغه شي چلو وي رسول دي رب العالمین خدای دې مې ته نه وساتي د چا ګډه سکیږي نو د دې نه بدبوئی شي ایش بدبوئی شي دا سړی تاریخ جماعت کې دای شي دا د جمع نه کوي خو چې خلک ته د الله پاک په کېر شي بدبوئی نه دا جمع مزته د نرسي دا غرانګي جمعتینه چې دی دا رب العالمین جل جلاله و امن واله د خپل ځون د عبادت ته پر جوړ کړی دی غالبا حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ده دای فرمایي چې سړی چې جمعت تروشي نو دا د رب العالمین سره په مجلس په صحبت شي کښینست لکه څو وخت میرو ته چا کېرته سي د چا بیٹک ته ورکی خو د کېر مالک وي په کې ارسي چا بیٹک ته ورشاده کې د کېر مالک وي چې چا بیٹک ته میرو ته ورسی واغه وینا به غ مالک چې نه به سک په بیٹک څه کوي حضرت صاحب بیٹک ته میرو ته سکه ورسی و نه وي به مې په بیٹک څه کوي هر څړې دوی ته چې ورتي ته هغه مقصد وي ایش سو وخت ادب بیٹک یا د چوک یا د کیر مالک جنوس ته اختخال کرسی رب العالمین په دغه شی په دغه آیت کریمه شی فرمایي چې جمعتین د مو کری نه دي نو چې د رب العالمین کیر ده نو رب العالمین موجود ده ایش رب العالمین موجود ده نو ته د رب العالمین څنګه چې نو څه قسم خبره وکوي ګوري ته څه خپل سوچ کوي صحابه کرام چې وی رب العالمین هغه د علم سمندرون پیدا کړی دي نو چې یو سړی ته یو د الله پاک څنګه نوستینو د الله پاک څنګه کیمه خبره کوي ته دې مزکه یا د بریدل یا د ایجل یا د غیبت یا شمات دا کیسه کوي یا د چوک یا د جماعت یا د کرکټ خبره کوي د دې وجه نه دغه سړی چې څو وخت سیکا جماعت تروشی و دنیای خبر شریکی ادخ سړی د خلینا یو خاص قسم بدبوئی روانه شي ورمه شي جماعت ترته کنه به جماعت نه چاو جوړي لکه خلک دغه دربه ته لوټ شي کنه د پرکې ته واده کدوې دی ډاله ډاله نوستي مینو ته جماعت نه پرکې نه جوړ کړی دي پرکې نه مې جوړ دي نو دوی په دوی ډاله نوستي نوس په جماعت شه و در باندې واري دي رب العالمین دی طرف نه لعنت سمره بدبختی دو بیا دنیای خبره ته کوي بیا غیبت او شمات کوي نو بیا ډبل ګناه ده ورې دغه مثال ته کله کله تاسو درکاو جیمیل مده شي کله دا مثال وایو یو سړی د چوک شه سیګریټ سکای دا سړی کا جماعت ته راغی په جماعت شه سیګریټ سکای د میرو تو ثانه کو برداشت الله پاک خود نشي برداشت کوي به دغه سیګریټ ته کوي ته په بیت الله شي په مدینه منوره مسجد نبوي شي د سکو اچلم دغه رنګ غیبت ګناه ده غیبت خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دینه نه زیات ګناه ده په دینه نه زیات ګناه ده وته جماعت شي غیبت کوي ته ځون تخپل غنداد خوښه کا چې دا تمره ګناه ته ګټه قانون په داسې میرو تو سي دینداري او بدینه ټول رغلي ګوري دا یو لري مولونه اول په سيري څنګه چې میزونه نه پکې میز اول په داسې دغه نه بعد تبلیغون خو په نمبر اخو دي په ساجد نه خطرې دا خدای فکر نه کوي حالانکه چې کیم هدایت په مرکز شي کوي مشران کیم آداب او کیم احترام د جماعت بیانوي دغه بالکل میز الټای جماعت شي یو سړی دا ګنګي دی وچولا ګنګي نو سور دې تک ویشګي دې تک بل ګنګي سایروغه په جماعت شي تیس دغه جماعت مزه نه دا د جماعت مزه دا تر ټلیجی لکه د بنی ادم په وجود باندې چلو اکثر دی واغلوي سره سرمندر ټلیجی ګنګي جماعت چې پرته د دغه تر د جماعت دغه مزه چې دا د پر ټلیجی دا زم دی دو یو زمدای سړی پرته ته په ترپې را پښه و ترپې دا د جماعت مزه کدا ته خوږي لکه بنی ادم چې خوږي دا څه په ترپ نه سي رکعت ته پته کېږي تکبیر نه پته کېږي جامع نه ده پته کېږي خو جماعت شوی تر پیژې نه جماعت شوی تر پیدل نشته
آرام په وقار رب العالمین جل جلاله و امن واله فرمایي یو دی شي چې دی وی جماعت ته نه داخليږي مګر په داسې حالات شي داخليږي چې د رب العالمین نو ډېر دین کې چې داسې نه چې د الله پاک عذاب په مجر نازل شي داسې وړي کوي چې داغه د شور او داغه د او د سموتي دغه د میتیاد دغه خطرای داسې وړ کا داخلول جماعت ته حرام دي دا وینر وړي جماعت دا باندې وګوري دا ټول کتابونه وګوري حدیث ته پیغمبر وګوري دا ټول صحیح نه ذکر شوی دي دا ټول صحیح نه ذکر دي رب العالمین فرمای ويذكر في اسمه رب العالمین د کیر وچ اوچا تاکه مپدا شوی د رب العالمین ذکر او تسبیح کوي بالغدو والآصال خصوصا په وخت سبو په وخت وګاشه یعنی 24 غنټه د الله پاک ذکر کوي د الله د ذکر نماز خاص کر ګوري یو لري چې کله د جامع ټیم د عام خلک د المزد یو عبادت ټیم ده په دغه وخت په جماعت چې تلاوت په غور اواز باندې جایز نه ده خلق په جامع دري خلق په سنت لګیا دي ته په دغه وخت راځي قرآن شریف راغله په غور تلاوت کوي د غور تلاوت څه ده دا ګناه ده دا ګناه ده خبره لشي عامه کیه تاسو ته الله پاک ساجر کو بدر کو تاسو غور ویدل دا خبره یو بل تسراو کې نه دا خبره عامه کیه جماعت چې سګ ده کتابینه دیمره لیکي چې یو سړی په جماعت چې ځغېری ته داسن ہوتے چې مزه کوي یو سړی تر دې چار دو اپ جماعت شدا به سړی ته اشاره وکړي جماعت نه بارو وسه پس کیسه ورسره جماعت شوی کیسه نه ورسره ان کله داسي یو کیسه وا چې عادي دین سره تړلی و لکه امام میلاد اسم میلاد دوی کسنه په میون سے په جوړه باندې لګیا ہے دا جوړه ګوري دته ته اوسه امیرو ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جهاد نه علاوه اده په ټوله ژوندۍ سے یو ځل یا دوه ځله داسې بکسوي دي چې دای جمع المزت اندر ولا چې کله تحقیق وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره شو خو دوی کاډه ملاوي هغه ته نبی علیه السلام تله او جماعت ته مسجد نبوي ته جمع ته نور ولا دوی کسانه سل خدم را یو اهم عبادت ده نو دا په جماعت کې کپ سل خوځه غیره کپ د سل خش دروي وي دا هم عبادت ده چې دوه مسلمانان درېشي ګوري دا حدیث کله کله د په جوړ شي بیانو غالبان د عمران ابن حسین نه دا روایت نقل ده ای فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مو صحابه د توسي تعن سینو سین چې په اعتبار د درجه سره په نفلی منځه په نفلی رضه په نفلی د کوتنه بهتر ده او چتا صحابه کرام ارزو کې چې یا رسول الله خامہ خیر ته وشا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اصلاح ذات البین خپل مبین شي جوړه وصول نبی علیہ السلام یو ټکه بلاو کو وفساد ذات العين الخالقه خپل مبین شي بدی دشمنی زړه باد غم شدي کټ کول دا سرخرینی چړو دو لکه سرخرینی چړو باندې وشتون خري شي د په دا باندې د انسان نه عمل خري شي نو کدا ته جوړه تاسو خطا د دیني و مشورات او هغه ته سړی کښینی د عین عبادت ته نبی صلی الله علیه وسلم سمره جماعتینه چې تشکیل کول مسجد نبوی نه تشکیل شوی سمره فیصله چې نبی علیہ السلام کولې د مسجد نبوی نه وکړي جماعت دې پر دغه دې پر مشوره کول په جماعت چې دا عین عبادت ده میرو ته دغه تخوی چې دا جماعت چې دا شي نه ده پاچ خپل روشي او غپ لګای دا جماعت ته زوړ دغه نه وروز نه چې پار چراسي نه اوس کوم د مرسنه د خلک قدر کوي چې دا د همیشه خپل ته تکسین نه وي خامخ خلک زړه ورېږي چې چا در په عزت وړو ودی چې یار چې ټیم د مين دا په وړي خو چې تړای دا چې دا د وینه نه چې دا بټېرې له بولو دا بټېرې جګړه په جماعت کې لګي ہے ګوري د الله کېر دا دغه ته سوچ کوي دغه دا ته نه چې د الله پاک کېر تر اوسه رب العالمین ګوره دغه خلک څه ذکر کوي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
دا رب العالمین چې چاته هدایت کړه دا داسې سړی دی چې دا غفله کوي نه تجارت یې غفله کوي نه ولا بیع ون سودو عن ذکر الله د ذکر دی رب العالمین د ذکر دی رب العالمین چې کیمه کسونه ته الله هدایت وکړه نه به تجارت په د دا نه بحث کېږي چې مو تجارت سے نقصان ورتی اذ جمل مدت نرسو زب سودا لګیاں کرتا ویلوړ دا اس د گاک د وجه نه څه جمل می دا د گاک ته سمبول کې به پاته جمع تلور شو مکه تکبیر نه پوتې شو کنه پوتې نه دا د الله پاک دې چې چاته هدایت وکي د حدیث سړی چې چاته هدایت شوی دی غلا مدانو دو ای غلا مدانو چې نو تجارت ته باندې کوي شي او نو د سودا باندې کوي شي غالبا حضرت عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا یو ډیر جلیل قدر امام تر شو دا اول وخت ډیر آزادانه زندگی و د کې د بادشاہ لایو شهی لباس صحیح نستای لړای د یارونه دوستونه غاب شاب شراب او کباب دا هر شي کړی رب العالمین ورسته هدایت ته به چې هدایت ته اوسه به داته هدایت ته اوسه داته هدایت د امامان چې دی دا چې توسه د وخت د علماء نه پاتې وکي نه دا تقریبا 25 امامان د تیر دی چې دغه ځون ته مستقل مذهب ده پیغمبر مذهبینه پته شوی نه دی خلی دغه سلره کسنه مذهب پته شو ده امیرو ته امام صاحب امام شفیعی صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب امام مالک صاحب دغه نماز او دغه نره مومن مذهب نه ده پته دغه عبد الله ابن مبارک یو صاحب مذهب سړی د ځون تخپل امام ده په ټوله امامانو شد باندې د یو خاص فضیلت حاصل ده خاص فضیلت د دادا امام بخاری صاحب ګورا په میرو ته امام صاحب باندې اعتراض کړه دا په امام شفیعی صاحب یې کړه دا دا تینر ټوله امامو باندې اعتراض نشتا خو یو عبد الله ابن مبارک ته چې په دغه باندې چا اعتراض نشتا دا ته لوی امام تر شو په دغه باندې چا اعتراض نشتا هارون رشید بادشاہ د شته تر نوسته په محل شه دا د شپې ټیم دا غالبا چې دا شور غوندر چیک شي یو لکه یو د خلک اچانک دته هیبت غوندې اواز چیک شي کنه چې دا تو وشو هارون رشید ویریده چې دا کو چا حمله وکړه د اسمان روغی کسو وشو فورا نرکشو چې وی کتن نو پته ولګیدل چې عبد الله ابن مبارک روغی د مشکلی تا ود اترنجایو کو د تدمر خلق جمع شوی دي چې هغه اترنجی جواب خلق ورک چې يرحمک الله ا دې يرحمک الله دې مراوز چې پټول کلی بار پټول بدور بار وې ته د تخفل صدوی هارون رشید بادشاہ تا چې اصلي حکومت دغه خلق ده دا خلق د خلق په زړه باندې حکومت کوي ته سه خلق په وجوده باندې حکومت کوي نو دا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه چې کله وفات شو بچا په خیب ولید چې رب العالمین سم معاملات درته وکړه بدو دوی چې الله پاک ډیر عجیب معاملات مسره وکړه بالکل رب العالمین دې مونږ رضید او دې الله ناراضي خدای ته چې رب العالمین چې کوم مقام متر وکړه دا مقام الله پاک دې مو په محله سے یو پوش استده خپشت الله پاک دا مقام ورده اسړای هرون شو چې عبد الله ابن مبارک په درس خو تقریبا 20 40 30 25 هزار طالبان نوستي دغه ته د حدیث ویل دا ته عالم نو لکه د میزو ته سچي چوڑو وړ کې تنوستي نا سړای هرون شو چې د عبد الله ابن مبارک ته د یو پوش د مقام ته سرانګي ورسېد دا سړای روغې د خپش کېرتا نو پته ولګیدل چې د پښه دغه سی ورې د ستې تازه چې وفات شو ده نو د پښتنه وکړه چې خرکی د تو د خون څخه چار کوله لا تلهیهم تجارت ولا بیع په دا پرې دا خبره مې د مرته وځ دا کړه
نو دغه څه ته ویل چې مو سړی خو نه داسې تهجدونه کړي دي نه تبک ویلي دي نه ذکر و عبادت کړه دا ته خاص عمل خو نه ده بس هم میز او داسې کو په جامه باندې پابندي سره بس نو دا چې نه خو خیر څه خو وي بدیو ته چې دعا مالی نه یې پښه یا مالدا چې عبد الله ابن مبارک و چې وخت شپه په تهجد ویلوړو به د ارمان کو چې کاش خدا چې متدا مکاروا ودا سلام دې متاروا چې دا ترنګ عبد الله ابن مبارک کوي چې تاسو ما کوله وې چې دغه ته کلام کا ژړل بل وې چې دا و چې دایو په دې کو نشه نوستو اس په نوې ګرم کړی و یا وخت دا بجلی به خو نه یې کنه لکه دنه سمجھ ګرمای په لوسه به دې باندې و ګرمولا به دا ګرمول څه ګورو غاپ نه دا غټه اس په نته ګرموا دا څه غاپ نه دا وې چې به وېس په ګرم واغه اس په باندې ودای لګاو په پلک والا او کلام وکاوه د پلک داسې چکړو پوس ایره الله اکبر ویل سل په جماعت شي وې چې به پلک ډیره ورسته وچو بیا گزار نه دا ورکړه په مخ شښوا دا کا غاګ دنه تل دا کا خلق دنه تل دي کا سودو دنه تل دي کا اسمنا سړی دلا کا غستړي فضل کې ارسه پریشي دي او ډایرکټ جماعت تر غلطه ول میزه کو پاسه بیا چره ته خپل کو چې د چکړو ګرم اس بنه تا اي بیا مخ ته نه درا چولا ورسته وي چې وو چو بیا چې دا چر فضل دو رب العالمین فرمایي چې چاته چې الله پاک هدایت وکي ددا سے کثون دي چې لا تلهيهم تجارت ولا بيع نو پاسه سړی پیسې چې اوهو د خپلسته چې د الله پاک د عبد الله ابن مبارک امر مقام مرده ته کوي ورته الله پاک هغه درجه ته کوي ورته د عبد الله ابن مبارک علمیت خو جدا شي دا کوڅه ده رب العالمین درجه ته کوي و اقام الصلاه ورب العالمین فرمایي چې قائم کایل مدینه و ایتاء الزکات ور کوي د کوتینا يخافون یوما تتقلب فيه القلوب رب العالمین فرمایي چې دا خلق درېږي دی ورېدنه چې په دا ورشدلی نه وړي پړ مخې راي دې په مې ته سوکا چا وسه کې سمره دي ولا بصار او سترګې امک څه بیان تر شو دا چې د قیامت په میدان چې هر سړی سترګې ویته نیولې پوسس مونته وګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت حالات بیانې نو د چې کله دا فرمایي چې قیامت په ورځ ټول خلق لړن دا غلطيږي ایوا صحابي پرسنه کوي چې یا رسول الله میرو لاندې لغړې وي نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې ویل ته څه خیال ده چې په دا ورځ موته سې کو ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې په دا ورځ باندې بل ته قتل سکاوي ځون تواسه کې نشي کتلا چې مو سهال ده دا پته سړی ته نه لګي چې د لاړ نه غني کا ختم شته رب العالمین فرمایي چې دغه ورځ نو دی ډېرېږي چې په دا ورځ باندې وسترګې ولټه کیږي ليجزيهم الله احسن ما عملوا رب کریم فرمایي چې دا دغه مقام دغه تحدیل دا چې دې ته بهترینه بدلا ورکړه شي کښلې د هغه نه چې کوم عمل دی کړه دا چې بدلا دي ته ملاو شي ويزيدهم من فضله ورب العالمین دې ته ورزت کې د خپل فضل اريد د رب العالمین کرامه مې رهبانی دو چې ګناه کی مو کې دغه ګناه مطابق سزا ملوي ډبل کېږي نه خو نیک عمل چې تو کې نو کما نه کما درجه یو په لسګینادو یو په اوسو دو یو په سویر لسو دو یو په انتها دو 50 پر د په سمره د پرسا حساب یې نشته نو من فضله دامنه والله يرزق من يشاء بغیر حساب رب العالمین رزق ورکي هغه چاته چې خاصه بغیر د حساب نه دا منه چې پستر استعمال ونی دا پته نه وته لګي چې دارې د کوم تکیم نه ملوي چې رب العالمین وي عزتمن رزق ورکي جن دې جوړې دي استای مو کتلندا بس دغه ډیر دنه بسم الله الرحمن الرحیم فی بیوت رب العالمین فرمای چې هغه کسان چې کیمه رب العالمین هدایت وکي
دا تسبیح ته رب العالمین بیانې پیغې کې ریش اذن الله چې رب العالمین حکم کړه دا ان ترفع چې دا کیرینه او چات کې چک چکی جوړ کې خپل جوړ کې ولید یو بادشاہ تر څو د پزا مسلمانانو نشي د دمشق چې سمره شهر ده شام سمره بچی دو ادغ سلنا چې سمره آمدن ده په ټوله دنیا کې تقریبا د آباد ملک ته ادغ درېګینا خرچه په یو جماعت کړی د دمشق په جماعت باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ باقاعده مسجد نبوی ته د سالو لرګي وروړل وړر مزیانی جوړ کړ حضرت عمر ابن عبد العزيز بالکل نقش و نگار هر قسم شلول مسجد نبوی ته ورک په دا وخت اجلا صحابه ویلي صحابه موجود دي او چا وته نو ویل جماعت چې سمره خرچاو کې دا ټوله چې په صحیح نیتی میروته امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نو نمشته پر نه ای بدا ډیره بهترینه چار د چې کی کوي په جماعت چې سمره قرباني ان ترفع رب العالمین فرمایي چې ته دا اوچت کی او یذکر او ذکر کی فیها پداغه چې اسمه نام د رب العالمین یسبح له تسبیح بین دی رب العالمین فیها پدغه جماعت سے بالغدو په وخت وی تبوش والاصال په وخت وی گاشه رجال دا سړی دی دا سړی دی لا تلهیهم چې غفل کین نا دی تجارت تجارت دی کونی غفل کین دی کونی تکبیر اولانه پرځدینه چې چاته هدایت وسی خدای دې موږ ته ستنه نصیب کړي ولا بيغنون سودو په سودو باندې لګیا د خو چې وخت اذان وشي د جامل منزنا سودا نه پته کوي سودا پر دې او جامل مدد تسي ان ذکر الله دې ذکر دې رب العالمین او اقام الصلاه او دې قائم کولې د مدینه او ایتای زکات او دې ور کولې د زکاتینا يخافون داخل درېږي یو من دې هغه ورځ تتقلب چوڑی فيه پاغش القلوب زړینا لټ پلټ دې نه وړي ولا بصار استرګې ليجزيهم الله دې پر چې بدلاوي رب العالمین اخشن ما اخشلی هغه عملو چې دې عمل کړه د وې دې د مرزيوت کو دي تا من فضله دې فضل اخبرنا والله الله رب العالمین چې دا يرزق دار ذکر کوي من هغه چاته یشا او چې د خوشي بغیر حساب بغیر د حساب کتاب نه امین داو کې چل پاک دغه هدایت مې ته ست نصیب کړی رب العالمین خدا په قرآن کریم باندې مست صحیح علم او صحیح عمل کول توفیق نصیب فرمایي رب العالمین خدا دې مې د ویل دې مې دار ویدل دې مې د نصایت د کلام ته رب دې مې خپل دربار څخه قبول او مندیر وګرځي رب العالمین خدا ته دې مې نرودي شي او یا الله ته دې مې ناراضه ماشي رب العالمین خدا دې مې د حاضر جمع دیارویدین کی کسونه د غستین کی کسونه شبره کسونه داغونه غستی دی الله پاکه ادغه شریع حاجتینا د پروردگار علامه د غیب خدونه پیراو فرمای یا الله ته دې مزن رضی شه رب ته دې مزن راضه ماشه یا الله مستقبل رضا خپل دیدار نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلق استغفر الله تعالی